خزو حق نشتا. یو تاریخ کې ماته وخایه، یو مذهب کې وخایه د ښځې میراث، شریعت ولا میراث ورکړی دی او بیا څونه حق یې ورکړی دی چې کومه د چا جینۍ وي نو د زوی په نیمه حق خو به د زوی نه وړي. ما نه یو سړي تپوس کو، یو مجلس کې ناست و، وی جی منو چې اسلام حق ورکړی دی خو د سړي په نیمه یې ورکړی دی، پوره نه دی ورکړی. سړي 2 روپۍ کېږي د پلار په مال کې او د ښځې 1 روپۍ کېږي. ما ورته وی شکر نو باسي چې اوس هم د 1 روپۍ حق ورکوي. د اسلام نه مخکې څونه حق و، په یهودیت کې څونه حق دی، په عیسایت کې څونه حق دی، په بت پرستۍ کې هندوانو نه تپوسو کې هلته څونه حق دی، روس کې او چین کې تپوسو کې هلته څونه حق دی. په روس او چین کې خو د پیسو مشینان دي ښځې. سار به ښځه موزیکار له مازدیګر به واپس راځي، سړی به موزیکار له مازدیګر به هم پاسي. اسلام وایي ښځه د پیسو مشین نه دی، دا به کور بالغ ته ډډه وایي، سړی به یې وله ګټې وروړي به او دا به خوري. حق اسلام ورکوي او که بل مذهب ورکوي. ښه مې 1 روپۍ اوس مې شمېره، مې د پلار په مال کې خو د زوی 2 روپۍ شوې د ښځې 1. دا ولې؟ ځکه ښځه خو ناستی ګټه سړی کوي، سړی ګټه کوي نو په کار چې سړي حق لږ زیاتي. خو مې دې خوا بله وګوره، مې د خاوند په مال کې څونه شو چې خاوند یې مړ شي. که اولاد یې وي نو بیا 8 حصه، او که اولاد یې نی 4 حصه. د پلار نه هم حق یوړو، د خاوند نه هم یوړو. او مې خاوند ته چې ودیږي مهر یې څونه، د سړي خو مهر نه چې د ښځې نه اخلي، د ښځې مهر. د پلار د کور نه هم د جهیز سامان یوسي، پلار هم ولا سامان کوي چې کله ودیږي، دا کټونه دی او دا کرسی ده او دا فرج دی او دا فلانکې او دا فلانکې دی، 1 ټرک او 2 ټرکه سامان د پلار د کور نه لاړ شي. د خاوند کور هم ولا سامان وکي، کور هم ولا جوړ کړي مزیدار، مهر هم ولا ورکي، د 1 لک روپو کالي، د 2 لکو کالي، 15 جریبه ځمکه وخېجوه، 10 جریبه ځمکه ورپسې وخېجوه، 20 وخېجوه، 3 جریبه وخېجوه. مې څونه حق شو؟ وایه اوس د پلار نه حق شو، د خاوند نه حق شو، مهر حق شو، جهیز چې کله ودیږي خاوند به ورکوي د حق شو. نور څه غواړئ؟ پلار به ورکوي جهیز، خاوند. یاره وی مولانا صاحب دې ته خو زمونږ ګډو خیال نو، واقعي وي د ښځې خو ډېره لوی څه کېږي. مې تاسو سوچ نه کوئ په دې څیز. ښځې له چې قرآن کم حق ورکړی دی، پیغمبر او رسول الله مبارک کم حق ورکړی دی، قسم دی که په یو مذهب کې هم دومره حق وي. شریعت چې ښځې له کم حق ورکړه، عزت یې وله ورکړه، قدر یې وله ورکړه، پرده یې وله ورکړه، حیا وله ورکړه. کور کېنه په اطمینان، ښځه د کور مشره د مشره، سرداره ده په کور کې. سړی به لکه د نوکر منډې وی، مزدوري به کوي، پیسې به ګټي او کور له به راوړي چې څه راوړي ښځې له به ورکړي. واله کټوی د دې په خوښه، سړیه دا شی راوړه، جامه د دې په خوښه. او مې زمونږ د وطن ښځې توبه وباسه، په مونږ د پاسه خو راسوري دي، نورو سره څه وکړو؟ نور ولا حق د کم ځای نه ورکړو. مونږ یو جوړه د سپینه جامه اغوندو چې ته خلم بله وانه غوستو، همدغه سپینه جامې هم دي. ورشه د ښځو 3 صندوقه جامې په کورونو کې پرتې دي، وي که نه؟ زه رښتیا ووایه چې د سړي وادي ځان له څو جوړی او ښځو له څو نه جوړی. به رښتیا وایه که نه؟ اوس که نه یارېږې 50-50 د سړي یو جوړی یا 2 جوړی، نهایت 2 جوړی جامې یا 1 جوړه جامې. زدا مې ده رور واده دی یا دا زما ده چې خپلې وادي نو دغه 1 جوړه 2 جوړی. او ښځه دا یو خو به سړی د نکریزو، دا بله به د اومې وي، دا بله به د واده دروځي، دا بله پکې هغه سلامي ده، دا بله چې خپېرته ده او که خپې تنګه ده، دا پکې د هغې ده. ښځو خو یو کافي ده که نه؟ نه، یو چې واغوندو دا بیا خلک اینی نو چې بیا بله جوړ اچو، بله چې واچو بیا نور خلک هم اینی چې بله جوړه واچو. صندوق ډک د ښځو د جامو، نور څونه حق وله ورکړو؟ زمونږ 1 جوړه او 2 جوړې او د هغې 10 او 20 جوړې. ښه زمونږ جوړه رښتیا وایه د سړي چې ډېر هم قیمتي جوړی د 300 نه زیاته بني که نه وي؟ نصرالله وایه که نه؟ غږ نه کوې. دغه 300 د 250 جوړه ده، زیاته نی. او د ښځې جامې په 6,000 او په 15,000 او په 8,000 او په 2,000 نه 1 جوړه کمه نی. نو حق نور څه چلو کوم زه؟ اسمان ته وخېجوم، اکه په جندونې جنت فردوس ته ورسو، نور حق د کمې وله ورکړو؟ دا حق دی د ښځې که. سړی کالي نه اچوي، ښځه به اچوي. ځه سړی چې رواني
ایس کالی ټول وجود د سړي چې قیمت کې نو د 400 وجود یې نه دی ځکه خو د 200-300 جامې چولې دي د 100 روپیو ټوپۍ په سر ده د 200 سپلی په سر دی او 100 روپو صادر دا سړی شو او ښځه چې روانه د 3000 جوړه چولې ده د 1000 لوپټه په سر ده د 100-150 په غاړه کې میل پروت دی بنګړي د 16000 دي ګوتې را څومره دي د 2000 خو کېړی په خپو کوي هغه نورې قصې پسې هغه رنګونه منګونه وغه نورې قصې هغه خو تر میانځه وباسي نو نور څوک ښځو سره د ښځو یې حق نشته نو چې دا خبره هغه میټینګ مې کې مې وکړه هلته کې ښځانان هم ناستې وې او سړي هم ناست و چې دا خبرې مې وکړه هغه یو وی مولوي صاحب همداسې نه خبر دی یو ښځه وه مې د دې معاشرې فرد نه یم ما ته پته نه لګي مې دومره تاسو نه یې خبر لکه څومره چې مونږ خبر یو یقین وکړه هغه زنانه چې څومره هغه NGOs والا ناستې وې ټولو ومنله مولانا صاحب بلکل مونږ منو د اسلام کې د ښځو حق مونږ منو ښځې له چې کوم عزت اسلام ورکړی دی قسم په الله که په یو مذهب کې دومره شته دا یو حق یې وګوره چې جمدی به خښېدې او بچ شوې بل حق یې وګوره ګوره وینځي اکثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو د وفات نه مخکې یو څو خبرې د وصیت په شکل خپلو صحابو ته وکړلې یو پکې د الصلات وما ملکت ایمانکم ای صحابو ګورې د مونځ خیال ساتئ یو یې د مونځ وصیت وکړو زر زر به نه کوئ په قلار به کوئ او په طریقه به کوئ او پاتې نه کوئ مونځ نه ګورې پاتې نه شي او دویم د وینځو د مریانو د نوکرانو د غلامانو د امسایو به ډېر خیال ساتئ دا د وفات په وخت کې وصیت کوي د وینځو به ډېر خیال ساتئ غزوه خیبر کې چې کله نبی علیہ السلام مبارک حمله وکړه نو په هغه حمله کې دا به طریقه وه چې وینځې او غلامان به راوستېدی شو د خیبر چې کوم غټ سردار و پکې مردار شو بل یو سردار و پکې مړ شو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د یو سردار لور وه او د بل سردار باندې واده وه خاوند یې مړ شو ورور یې مړ شو او تازه واده وه بس ناوې وه نو خاوند یې مړ شو ورور یې مړ شو پلار یې مړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت دحیه رضی الله عنه دحیه کلبی ډېر زیات خوبصورته خشته و دومره خشته و چې کله به جبریل علیه السلام د انسان په شکل راتله د په شکل به او چې په لاره به دا صحابي ته نو په مخ به یې روبند اچو مخ به یې پټ کړی و دې وجې نه چې ډېر زیات ښکلی و چې څه فتنه جوړه نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صفیه رضی الله عنها د ته ورکړی دا ستا شو د تم ښه خشتی ښکلی او مزیدار صحابي او دام د بادشاه لور دا د په بل بادشاه واده ده رور یې مړ شو پلار یې مړ شو خاوند یې مړ شو زړه به یې لږ ټکور شي یو صحابي راغی نبي علیه السلام مبارک ته عرض کړي د الله رسوله صفیه خفه ده ولې نو یې ګوره اخو د سردار لور ده د یهودیانو او په سردار واده وه او پلار یې مړ شو خاوند یې مړ شو ورور یې مړ شو نو په دې خفه ده چې زه نبي علیه السلام یو عام صحابي له ورکړم په کار دا وه چې د پیغمبر علیه السلام په خپله ځان سره ساتلی وی نو خبره ګوره نبي علیه السلام مبارک خو ښه سوچ وکړو خفه ده چې که دې ځان سره وساتلم نو ښه به زه زړه به مې لږ ټکور شي که د یو سردار مې مړ شو پلار او خاوند او ورور نو زه د بل سردار ته خو پاتې شوم که نه نبي علیه السلام مبارک د هغې د زړه دپاره فورا دحیه رضی الله عنه راوغوښته وی ستا څنګه خوښه ده وی صاحب بس ماله بله وینځه راکړه او دا ځان سره وسات وی ډېره ښه هغه پیغمبر علیه السلام ځان سره وساتله نو چې ځان سره یې وساتله نو وینځه خو نوکری خدمت کوي نو نبي علیه السلام د هغې د زړه دپاره فورا هغه ازاده کړه وی زما ازاده کړئ د وینځېتوب نه ووتې ام المؤمنین شوې د مسلمانانو مور یا وینځه او یا د مسلمانانو مور څنګه عایشه بیبي د مسلمانانو مور ده څنګه حضرت زینب د مسلمانانو مور ده څنګه ام سلمه رضی الله عنها د مسلمانانو مور ده څنګه خدیجه رضی الله عنها د مسلمانانو مور وه دقه رنګې دته هم د مسلمانانو مور ازاد یې کړه ډېره زیاته خوشحاله وه بیا ولې هغه وخت یهودونه وه او چې د نبي علیه السلام غیږ له راله نو مسلمانه شو پته ورته ولګېده چې شکر دی پلار مې مړ شو یهودي و رور مې مړ شو یهودي و خاوند مې مړ شو یهودي و نو که دوی نه وې مړه او زه دوی سره وې زه به هم د جهنم خشا کومه زه هغوی خو مړه شو اخو هسې به مړه کېدل خو د نبي علیه السلام د آخر زمانې د پیغمبر خواله الله را ورسوله بیا الله ایمان را نصیب کړو نو دا مخ یې سور یو داغ و په دې مخ باندې سور چا دې تپوس وکړو صفیه ډېره زیاته
حسن خدای پاک درکړی دی، دا مخ دی ولې سور دی؟ وی ما یو خوب ولید چې زه کله په خیبر کې واده مې وشو، تازه واده ناوې وم، یو خوب مې ولید. وی خوب وینم چې د مدینې منورې د طرف نه یو سپومۍ راوچته شو، ډېره اعلی خوبصورته ښایسته سپومۍ ده، او ورو ورو هغه سپومۍ اوچتېږي اوچتېږي د اسمان دې نیمې ته ورسېده، او بیا ورو ورو راښکته کېږي راښکته کېږي